کار د ریفری په حیثیت ونه کی بلکې نتایج بدل کی یا قوم ووټ چې ورکوي نو دا سوچ نه چې زه خپلې رکشې له ډرایور چې نیسم نو اهل ډرایور نیسم او پاکستان له چې ډرایور نیسم نو نا اهل ډرایور به نیسم. نو چې کوم قوم خپل ملک ته د رکشې نه زیات قیمت نه ورکوي نو هغې الله تعالی به هغې قوم له څه عزت ورکي. او چې کله خلق په جومات کې د شلو کسو د امامتۍ دپاره پرهیزګار امام ګوري خو د 100 کروڑو د امامتۍ دپاره بدکردار امام ګوري د هغې قوم به څه انجامي. چې کله ته ووټ ورکې د ووټ په دوران کې ستا په ذهن کې اډو دا نه راځي چې دا کم سړي له زه ووټ ورکوم دی بدکرداره دی د بینکونه لوټلی دي د ډیر شی پیسې بار ملکونو ته ایستلی دي د خلقو اخلاق خراب کړي دي. نوجوان ستا کنزل ولی کوي ځکه ستا لیډر ورته کنزلو چل ښوولی دی. نوجوان ستا پیسې ولی پټوي ځکه ستا لیډر پیسې پټې کړي دي. نو چې کله قوم داسې خلقو له ووټ ورکي او هغه سړی هره جایزه او ناجایزه طریقه د دې دپاره استعمال کی چې هغې ته ریګینګ وي چې په څه طریقه زه وګټم که هغه هر څومره ناجایزه طریقه وي کو په پیسو ووټ میلاویږي کو په دونس دمکۍ ووټ میلاویږي او کو په لالچ ووټ میلاویږي او کو بوګس ووټونو باندې زما ته ممبري میلاویږي. نو دلته کې کینډیډیټ غلطي کوي هلته ووټر غلطي کوي او دلته ریفري چې څوک انصاف کوي هغه غلطي کوي. نو بیا انجام به څه وي. ستا په 71 په الیکشن کې د نن نه 52 سال پهلے تا ته بنګلادیش جوړ شو خو هسې نه خدای دې مکه خدای دې مکه خدای دې مکه تا ته کنګلادیش جوړ شي. بیا چې دا کم وړوکی غوندې دیش پاتې دی دا خو د دې الیکشن په نتیجه کې د یو بل سره په باهمي لړۍ باندې نتیجه شو نو دا به بیا کنګلی دا خو بنګلادیش و دا به کنګلادیشي او بیا به په تمامه دنیا کې د ټولو نه ذلیل قوم دی دا کم چې اوس په عزت سره یادیږي. نو ما تعالی په کار څه شو موږ یو څو نظریې په ذهن کې بساتو. نمبر 1 کہ منگ نظریاتی انسانان یوں ہم کبھی غدار نہیں ہوں گے، لیکن جب دولت کے پرستار ہوں تو پھر ہم کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. دا هغه سړی چې د ورځې لس پاټۍ بدلی د هغه په کور د جنډې پته لګي نه، ځکه وہ دولت اور وہ نشست کا پرستار ہے. د هغه دې سره سکار نشته چې نظریه چرته ده، او چې یو ورځ ګورې نو د مذهبي خلقو په پارټۍ کې، جو بل ورځ چې ګورې نو د کمیونسټو په پارټۍ کې، ځکه د هغه کار وفاداري نه ده، د هغه کار غرداري ده. د هغه سړی به پیژندل غواړي. کومو قومونو چې د نظریې نه انحراف کړی دی هغه خپل وجود برقرار نشي ساتلی، او نظریه دومره قوت والا شی دی وی آج تک تر اوسه پورې د نظریې د ویشتو لپاره د ټوپک ګولۍ لا نه دی ایجاد شوی. یو سړي نه ته جامې ایستی شي خو نظریه ترې نشي ایستی. دا د نظریې برکت دی چې د حماس مجاهدین د 3 میاشتو نه لګیا دي او د دنیا د ټولو قوتونو سره جهاد کوي، او دا د نظریې برکتو چې د افغانستان مجاهدینو د تمام دنیا سره جهاد کړی او ګټلی وته. نو نظریه چې دا ختمیږي نه چې کله ستا په زړه کې او صحیح نظریې دپاره د صحیح نظریې دپاره صحیح جماعت به پکاري، ځکه نظریې چلونکي چې دي هغه پکار ده چې داسې خلق چې هغه په دغې نظریه باندې عمل کوي، دې ته صالح قیادت وي. او یې که فرض که ته خپل ملک بچ کې نو د نظریه با آپ دانتوں سے سختی سے پکڑ لیں گے، کلکې جامې په ولګې نه به پرېږدې. وی مثال یې څه دی؟ وی مثال نن په بیت المقدس کې یا په غزه کې د حماس مجاهدین دي چې د 3 میاشتو نه لګیا دي او نظریه کلکه نیولې ده، او یا په 13 کال مخکې د افغانستان مجاهدینو. د دې وجې نه د 8 فروری د احتیاط لپاره ما تعالی پکار دي چې په ځان کې به یو څو خویونه راولو. نظریه څه ده؟ چې د الله کلمه اوچته شي. الله حاکم دی، خو د الله حاکمیت په سپریډ کول غواړي. وی نه عوام حاکم دی. حاکمیت چې دی دا نه د الله نه د عوامو دی، حاکمیت نه د عدلیې دی، حاکمیت نه د مقننې دی، او حاکمیت چې دی دا نه د پارلیمنت دی. حاکمیت صرف د الله دی. دې ته اعلای کلمت الحق وي. کله چې ته حاکمیت راوباسې نو هغه به د جومات نه به راولې،
نو پارلیمنت ته به بوزي، نو هلته به ټرانسجنډر بل بیا نه منظوریږي، هلته به د سود په باره کې قرارداد نه منظوریږي. د هغې وزیر خزانه به بیا الحمدلله نه وی چې د IMF نه راته د سود قرضه میلاو شوه، ځکه چې حاکمیت د الله به تا پارلیمنت ته بولی، حاکمیت د الله به تا عدالت ته بوزي، نه هلته به بیا د کفر په بنیاد فیصلې نه کیږي، او حاکمیت ته الله به ته بیا کورونو ته بوزي، نه هلته به بیا د بې حیایۍ نظام نه بلکې د حیا نظام وي. تر څو پورې چې دا حاکمیت تا خور کړی نه، نو په جومات کې مونځ کول چې څنګه قیمتي دي، داسې په عدالت کې اسلامي نظام راوستل داسې قیمتي دي، او په پارلیمنت کې د الله حاکمیت قایمول داسې قیمتي دي چې دا ته خپله نظریه وګړې. د دې دپاره به ته څه کې خدمت خلق به کې، په جایز طریقه باندې خلقو ته فایده به رسې، د یتیمانانو سره به ښه کې، او یو څو خویونه په ځان کې پیدا کې چې هغه خویونه ستا د ملک د خیر دپاره شي. نمبر 1 خوی دا دی چې ته به کوشش کې چې په تا کې غټ صفت دا پیدا شي چې ته د خلقو سره حسن ژوند کې. نمبر 1 په خپلو ملګرو باندې به د الیکشن په دوران کې او په پردو مخالفینو باندې به ښه ګمان کې، او په نسه خبره به جګړه نه جوړې، نو حسن ژوند به غالب کې. نمبر 2 قول معروف، ستا د خولې نه چې کومه خبره خیږي چې هغه کنزل نه، د تیر وزیر اعظم د خولې د ازادۍ د برکته اکثر نوجوانان یوت چې دي د هغې د خولې نه کنزل مخکې خیږي، سلام وروستو خیږي. دا د مشرانو خلق الناس علی دین ملوکهم، کله چې ستا مشران په سټیج باندې او د ټي وي په سکرین باندې کنزل کوي، نو بیا کشران د کنزلو چل زده کي. نو زه چې خپله اصلاح به کول غواړي، نو قول معروف په وای، کنزل به نه کې، سپکې خبرې به نه کې، بلکې د مخالف سره به په ادب سره خبرې کې. او دریم نمبر شی هغې ته څه وایي اکرام مسلم، چې دا سړی هر څوک چې دی تاله ووټ درکوي یا نه درکوي، ستا جنډی په خپله کور لګولې ده یا نه ده لګولې، خو دا چونکې مسلمان دی د ده به عزت کول غواړي. او څلورم نمبر خبره دا ده شهادت حق، چې ستا د اکټیویټیز نه، ستا د عمل نه او ستا د خولې نه چېرته ناقه ونه وځي. کار بم حق کې، وینا بم د حق کې، قتل بم د حق کې، دې ته شهادت حق وایي چې دا خبره ټیک ده نو ځکه یې زه ملګری یم، دا خبره ټیک ده نو ځکه زه تا ته وایم چې دا شی ټیک دی. نو ټیک ته به ټیک وایي، چې ټیک ته څوک ټیک وایي دې ته شهادت حق وایي. او پنځم نمبر خبره چې زما ستا په ذمه ده هغه دا چې د اوس نه به ته متوجه شاټ پروری ته، او د الله نه به یې غواړې چې خدای پاک دې قوم له د صحیح فیصلې توفیق ورکړي، ځکه په دعا کې ډېر اثري. د 5 خبرې شوې. نمبر 1 حسن ژوند، په خلقو ښه ګمان کول، هر سړی په ذهن کې غل نه کنسیډر کول. نمبر 2 قول معروف، چې ستا ژبه په کنټرول کې او ته صحیح خبرې کې. نمبر 3 اکرام مسلم، د سړي بې عزتي به نه کوي اگر که ستا د ډلې نه. او نمبر 4 شهادت حق، همیشه به د حق خبره کوي چې دا سړی کمپیټنټ دی او دا سړی د 20 کروڑ عوامو د مشرۍ قابل دی، دا زما خپل دی، خو دی د دې مشرۍ قابل نه دی، په دې کې دا صلاحیت نشته، دې ته شهادت حق وایي. او 5 نمبر خبره دا ده چې ته به د الله نه غواړې چې خدای پاکه دې خلقو ته صحیح فیصلې توفیق ورکړي. په 8 فروری باندې کو غلطې فیصلې وشوې، یا قوم غلطه فیصله وکړه، یا ریفری غلط کار وکړو، یا پاټو غلط خلق ودرول، نو چونکې پاره د غصې ډیره اوچته ده، باهمي خانه جنګۍ ډیره زیاته خطره ده، او خلق به د یو بل نه جامې وکاږي، او دا به ډیر خطرناک صورتحالي. یو طرف ته زمونږ افغانستان رور زمونږ نه مرور دی، مونږ ته مرور یو، او بل طرف ته انډیا زمونږ ازلي دشمن دی، او بل طرف ته پاکستان یو طرف ته معاشي طور ډیر خراب دی، پیسه ورسره نشته، IMF ته ګوري د هغې پیسې، بل معاشرتي طور د خلقو تعلق ډیر خراب دی، سیاسي طور او ګنکپي یا کرپشن یا رشوت ډیر عام دی، او ابلاغي بحران ډیر زیات دی چې مس انفارمیشن ډس انفارمیشن ډیر زیات دي. نو بس خو یو لیدکې پکار دی، بیا به تباهي راځي. نو الله تعالی مونږ ته ویلو چې خبره ستاسو په لاس کې ده. ما یغیرو بانفسهم الفاظ الله تعالی په 2 ځایونو کې ویلی دي. یو طرف ته په صورت انفال کې ویلی حتی یغیرو ما بانفسهم، ځان بدل کوي چې فیصلې سمې راشي.
کو ځانون خراب کو نو فیصلې به خرابې راځي. نو په صورت انفال کې په 53 نمبر آیات کې هم دقه خبره کړې وه او هم دقه خبره په صورت رعد کې په 11 نمبر آیات کې کړې ده. حتی یغیروا ما بانفسهم، ما بانفسهم ذمواري زمونږ ده، دا موږ له بل څوک نشي کولی. د دې وجې نه هر هغه خلق چې په پاکستان مین دی او د خپلو کشرانو ورسره غم دی چې موږ خو خپل وخت تیر کو، خو چې دی به د خپل وخت څنګه تیروي، هسې نه چې برما رانه جوړ شي او بیا موږ ځای په ځای باندې یو خلق یو خوا ولي بل خوا ولي. د هغې دپاره به موږ له په نظریه باندې خپلې منګولې کلکې لګول پکاري او دا به عقیده لرو چې نظریاتي سړی چې دی د وفاداري او دولت کا پرستار همیشه غداری. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.